نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين صدق الله العظيم سورة الزخرف انجشتم پارا اشپگشتم آیت مخکرکو کی دا مشرکانو قباحتنا بیان شو دیرکو کی ہم دا مشرکانو قباحتنا ذکر کی اللہ پاک دا نبی علیہ السلام دا وحدان دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات ابراہیم علیہ السلام مختصرا دلتا ذکر کی ابراہیم علیہ السلام دا خپل قوم دا خدایانو چا غبطانو او دا غیر اللہ نا اغوی دا عبادت سر مستغرقو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک میں علاوہ چا سمر خدایانو دا غین براعت کو او بیا اللہ پاک دا نبی علیہ السلام رسالت ذکر کی او دا قرآن کریم صداقت ذکر کی چکل دی کافرانو مشرکانو دا مکی تا قرآن کریم او نبی علیہ السلام راغلل ندیوی دا جادو دی نعوذ باللہ پیغمبر جادوگر دی منگی نمن او دی دا مکی مشرکانو دا قرآن کریم دا انکار دا پار یو بان دا اکڑا کچر دا قرآن کریم رشتنی کتاب بھی او نبوت رات دینو کم از کم دا دی نبی علیہ السلام نا علاوہ پسردارانو براغلی دا مکی مکرمی سردارو ولید ابن مغیرہ او دا طائب سردارو عروہ ابن مسعود ثقفی دیوی کچر دا نبوت راتونو پدی مشرانو براغلیو چپ نبی علیہ السلام راتو اللہ پاک فرمائی دی زمانگ رحمت تقسیمی دا نبوت خو زمانگ تقسیم دی زمانگ رحمت دی منگے چال ورکو چالے نورکو دی تخبل مشران کاری نبوت دی تخبل زان دا پارخ وقت او بی اللہ پاک فرمائی من پدی کی دا دی چکم دا جن اسباب دی دامن تقسیم کری چالا مو دیر ورکڑی مالدار مو جوڑ کری او چالا مو لگ ورکڑی دی غریبانان مو جوڑ کری او بی اللہ رب العالمین فرمائی کہ چردہ یرنو چٹول خلق با کافران شنو ما با دی کافران لسم دیر دنیا ورکڑو دمر بمی ورکڑو چه دا دوی عبادے چه دونا دا غیب پونے دا کورون دروازے او دا دوی دا ناستے و دملاستے کٹونا و تختونا دا بمی مولا دا سرو دا سپینو گرزولو لیکن دا یرد چیسے نا خلق دا دی مال دا وجی بیا ایمان پریگی نمازک دی لڑیر دنیا ورنکڑا او دا سرو او سپینو میں اونا گرزولو بی اللہ رب العالمین دا کافران سزا او قباحت ذکر کئی چکم انسان دا قرآن کریم نا او دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت نا انکارو کی اعراضو کی اللہ پاک فرمائی وی پدبان نمون شیطانان بیا مسلط او دا شیطانان بیا دا خلق دا نیغی لارن اڑی خود دی خیال داوی چه منگا پہ ہدایت باندیو پہ نیغ لار یو حقیقت کی لاری غلطی خودی دے خیستکڑی داوی چه ستا دا لار دا ہدایت تو دا ٹکتا او مسلمانان و دین اسلام ورلوطیادی وی دا خلق نعوذ باللہ ناپوی او غلط تی او بحق باندی اغوات شیطان دا مرخبری خیستکی لیکن کلچ دا قیامت اورز راشی او دی انسان تخپل ناکامی خکارشی دی وقت با دی افسوس کی چه کاش زما او زما دا دی ملگری یعنی دا دی شیطان پا منس کی دمر لری والی وی لکا سمر چه مشرق او مغرب دا یو بل لری ذکر دی خو خطا کری
دته غلط دین سم کړي او سم دین وته غلط کړي خو چې قیامت کې خپل ناکامي باندې پیږي دی وای کا چې ته کوم ملګری نه وي جوړ کړي بیا خو د مرګتیا نه انکار څه پیدا نه کوي په دنیا کې شیطان د مرګتیا نه انکار وکړه پیدا کوي خو په دنیا کې د شیطان مرګتیا کې او په قیامت کې وای چې ملګری مې نه وي نو بیا پکار نه کوي الله جل شانه فرمایي چې په دغه ورځ بستاز باندې او استاد عذرنا تاسو ته به هیڅ قسم فایده درنکي کته ډیر موې کا چې ته زمانه شیطان لري وي او سامرګتیا مې نه وی کړي او ستا خبرې مې نه وی منلې تاسو دا خبره تاسو ته فایده نه درکړي تاسو تاسو ملګری شیطانان او کافران سرداران ټول په جهنم کې او زیبراتی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د کافرانو د دین دشمنی ذکر کړي چې دا کافران په حقیقت کې ظاهرا غوګونه کار کوي اوریدل کوي سترګې کار کوي لیدل کوي خو چې دی حق نه ویني نو په حقیقت کې دا ډاند او کاڼ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې دی ته دین بیانو نو د دې د غوګونو سترګې په سم خو چې دی په دې د دین خبره نه اوري او کافران دي د دې د غوګونو د سترګو اړه پیدا نشته چې حق به قبول نه کړي داسې بینا او داسې اوریدونکي بیا څه پیدا و نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي چې ته داسې خلکو ته هدایت اوري چې هغه خلک ړانده او کاڼه دي نو دې خو ستا د خبر نه ځکه پیدا نه اخلي هغه خلک حقیقت کې بینا دي او سترګې کار کوي غوږونه کار کوي چې هغوی د دین اسلام خبر اوري مسلمانان او کدا کافران ظاهرا دا غوږونه کار کوي خو د الله جل شانه په نزد دي دا غوږونه د کار نه دي دا سترګې د کار نه دي ځکه چې د الله پاک دین په نه قبلې دا غوږونه سترګې بیا سکي او بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د کافرانو د عذاب تنبیه بیان چې دی له بزخه مخا عذاب ورکو یا به ته موجودی او ستا په موجودګۍ کې به دا کافران هلاک او یا به تا وفات کم د وفات کېدو نه بعد به دی له سزا ورکم خو سزا به کافرانو لا ورکو الله جل شانه فرمایي ځکه دا مې وعده کړې ده د کافرانو سره د عذاب خو ته په خپله ذمهدارۍ باندې برقرار اوسېږه او چې د کوم شي ستا ته وحی کېږي د قرآن کریم په دې باندې ته ثابت قدم اوسېږه او د دې دین اسلام خدمت کوه ځکه دا قرآن کریم او دا د کوم شي چې تا ته وحی کېږي دا ستا دپاره نصیحت دی ستا د قوم دپاره نصیحت دی د دې باره کې به تپوس کولی شي قرآن میں نازل که تاسو منلی دی کنا اللہ با تپوس کی تاسو پی عمل کری دی کنا اللہ جل شانہو با تپوس کی او دا پخوانو پیغمبرانو نا تپوسو کا چی آیا منگ دا اللہ جل شانہو نا علاوان اور خدایان جوڑ کرو چی دا خلق لگیاری دا اللہ سر شرکان جوڑ نو تپوس تی کم جے کیوں کا نو پدی جے کی بیا دا علماء دری اقوالی یو قول دادی چې د پخوانو عالمانو کتابونه وګوره پخوانو پیغمبرانو کتابونه باغی کې وګوره چې د الله پاک سره شریکان چا منلي دي د هغې دعوت پکې شته نو حقیقت د هغې کې د الله د یووالي خبره وه او دویم د پخوانو پیغمبرانو د امتونو نه تپوس وکړه چې تاسو ته ستاسو پیغمبر د الله سره د شرک دعوت درکړو او کنا صرف الله د یووالي دعوت یې درکړو نو دی به خپل تاسو ته اقرار وکړي چې زموږ پیغمبران د الله د یووالي دعوت چلولو او دریم نمبر د معراج په واقعا کې ته د پیغمبران نه تپوس وکړه چې دا قومونه شرک کوي آیا تاسو ورته ویلي چې شرک وکړئ حقیقت دار چې پیغمبرانو خو د الله د یووالي خبره کړې د شرک یې نه وکړي نو دا قومونه چې شرک کوي دا د دې خپل جهالت دی او د دین دشمنی ده پیغمبرانو دې ته دا خبرې نه وي کړې چې تاسو شرک وکړئ الله جل شانه فرمایي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون او یاد دا وقت ابراهيم عليه السلام بل بلار او قوم ته یقینا ز براءت کوم داغه خدایانو چې تاسو عبادت کوئ الا الذي فطرني مرګر داغه خدای نه براءت کوم چې هغه پیدا کړیم
فإنه سيهدين پس یقینا غمات لار خید دین وجعلها كلمة باقية في عقبه او الله پاک اگرزو لدا یو کلمه باقی دا پولاد کی دا اللہ یو والی لعلم يرجعون دا پارا دی چی دی رجوع کی دا دمکی مشرکان دین اسلام تا بل متعت هؤلاء وآباءهم بلکہ ما پیدور کردی مشرکانو تا و دی پلارانو تا حتی جاءهم الحق تردی پور چراغی دوی تاقتی ورسول مبین و پیغمبر مبین واضح کون کی احکامات دا دین لرا ولما جاءهم الحق او هرکل چراغی دوی تا قرآن کریم قالوا نبیدی مشرکانو دمکی هذا سحر دا قرآن کریم نعوذ باللہ جادو دی و انا بھی کافرون او یقینا منگے انکار کو وقال اویدی مشرکانو دمکی لولا نزل هذا القرآن على رجل ولنشنازل ولدا قرآن کریم پیو سڑی باندی من القریتین دا دی دوارو کلو عظیم چاگا سڑی دیر غٹ سڑی دی چاگا یا ولید ابن مغیرہ دی یا عروہ بن مسعود دی پدی سرداران ولن نازلیگی چپ نبی علیہ السلام نازلیگی اهم یقسمون رحمت ربکا آیت دی تقسیمی رحمت دخبل رب نبوت نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا من تقسیم کری پا ما بین دی کے اس بات زندگی پا جند دنیا کی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ام وجد کری باز دی پا باز بانی پا درجو سرا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دا پارا دی جو نسی باز دوینی مالداران بعضاً بعض لرا سخرین پٹوک سرا یعنی غریبانان لرا ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور رحمت درب سا جنت درب سا بہتر داغ دنیا کی دیئے جمع کبھی ولولا ان يكون الناس امه واحده او کچرن ودا خبرات چی امتی و امت یعنی پا کفر لجعلنا لمن یکفر بالرحمن نخام خواب منگر زولی داغی چاد پارا چی کفر کی پر رحمان ذات باندی لیبیوتیم داغوی کورنا سقفن دا کورن دا پارا سقفن چتنا من فضتن دسپنو زرو ومعارجو داغی پونے علیہا یظہرون چپاغی باندی دیبر چتن تقیجی ندابا من دسپنو زرو گرزولیو ولبیوتیم ابوابا او ددوی دا کورن دروازی وسرورا او ددوی تختنو کٹنا علیہا یتکیون چپاغی باندی دیناس تکیا لگی دابا من دسپنو زرو گرزولیو وزخرفا او دسرو زرو بمو گرزولیو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او ندی دا ټول یقینا دی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر اسباب د جن د دنیا دی والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت یعنی نعمتنا د آخرت پنځ درفتا الخل المتقین متقان د پاری په آخرت کی ومن یعش عن ذکر الرحمن او هغه څوک چې غافل شي د ذکر د رحمان ذاتنا نقید لو شیطانا فهو له قرین ومن مقرر کو پد باندې شیطان بس دا شیطان د پاردا سے ملګری وی چې چرتم تنن جدا کیږي وانهم ليصدون عن السبيل او یقینا دا شیطانان چې دی خامخا بدوی بندي د نه غلارنا ويحسبون انهم مهتدون او ګمان بکیدا مشرکان او دا کافران چې دی په هدایت باندې دي حتی اذا جاءنا تردی پوری چمنگا اذا جاءنا ارکل چراشی منتدا کافران یعنی قیامت رسول قالن ہوئی بدا کافر یا لیت بینی و بینکا کاچوی زما اوستا اے شیطان پا درمیان کی بعد المشرقین لروال دا مشرق و دا مغرب فبئس القرین تزما دیر بد ملگری تا خود جہنم ترا وستم وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ او اس پیدا بدرن کی تاستا ننستاسو دا خبری اذ ظلمتم کل چی تاستا کارشو ستاسو دا ظلم بدلا انکم فی العذاب مشترکون یقینا تاسو با عذاب کے سرد اقبلو شیطانان و شرکانی اب انت تسمع السمع آیتا رول کے پیغمبر علیہ السلام کنوتا او تادل عمیا یا ترہنمائی کبھی لندوتا دین اسلام ومن كان في ضلال مبين وغچات جدي پخکار گمراہے کی فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون پس جاہم پیغمبر علیہ السلام توفات کد عذاب نولان دی پس یقینا من بدی تبی عذاب ورکو او نرینک الذی وعدناهم یا من تاتو خواجہ عذاب چمن دوی سر وعد کڑی دا پستا پجن کی
فإنا عليهم مقتدرون پس یقینا من پدوی باندې قادر یو فاستمسک بالذي اوحي اليك پس ځان کلک منګولو لګاو باغ دین او باغ قرآن چې داغي تا ته وحی کول شي انك على صراط مستقيم یقینا تی پلار برابر وانه لذکر لك ولقومك او یقینا دا قرآن کریم ساده پارم نصیحت ته ساده قوم د پارم نصیحت ته وسوف تسالون زز چې تاسو نه تپوس کول شي واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا او تپوس کدا پیغمبرانو چې موږ لګري ستانه وړاندې د پیغمبرانو نه اجعلنا من دون الرحمن آلهة آیا من ګرځولې دي سوا د رحمان ذات نه خدایان یعبدون چې د هغې په عبادت کولی شي واخر دعوانا